د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه ډیر زیات فضایل د رمضان مبارک بیان شوی دی، د دې لپاره چې امت ته پرې خبره باندې تنبیه وشي چې دا قیمتي میاشت چرته کې ضایع نه کړي. نو حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل، مختلف محدثینو روایت دار راوړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من صام رمضان، چا د رمضان مبارک روزه ونیوي، وعرف حدوده او درې حدود او پیژندل. بعضی خلق خدا خلا بند کړه خراس خاک نه، خود دې روزه حدود نه پیژندل، د حدود نه بهر تجاوز وکي، کله پردې غیبت او کله کنسل، کله چې کم دینو فاش خبره او کله نظر چې کم دی د در حدود نه بهر تجاوز وکي، نو پرې سر پر روزه باندې سمیلاویدل هغه انسان ته میلاو نشي. نو د الله رسول زکو فرمایل وعرف حدوده، چا روزه ونیوي او درې حدود او پیژندل، او تحفظ مما ينبغي له، او دې بچو د هغه سین چې دله پکارو اي تحفظ چې دې ځان بچ کی، د کوم سيزون چې دله بچ کېدل پکارو دا غینه پرې روزه کې ځان بچ ک، چې هغه د روزه مخالف سيزونه دي او روزه ته نقصان ور رسید هغه اشیاء نه ځان بچ ک، جبه هم په کنټرول کې او سترګې هم دغه شان دي، دل او دماغ هم په کنټرول کې درې اشیاء نه هغه ځان چې کم دی نو بچ کنه الله دې انسان له صبر کوي. نو کفر ما قبله، الله مخکینه ټول ګناونه د انسان ته معاف کوي. دا یو عجیبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انعام یو اعلان وکړي امت ته چې الله ما قبل ګناونه معاف کوي. انسان ته خودمره خبره ذهن کې یاد ساتل وکړ دي چې بار بار مونږ وایو دا قسمه د ګناونو د کفاره مطابق چې کم خبرې ذکر شینو د دینه مراد صغائر دي، کبایر چې کم دینو هغه له توبه پکاردت بغیر توبې نه الله نه معاف کوي، باغې باندې به توبه وباسي، او کچرته کې د حقوق العباد سره تعلق لري نو دا غنه به معافي غواړي. نو دا رسول الله مبارک یو بل انداز کې خپل امت پرې خبره باندې پوه کې چې ګوره دا روزه معمولی میاش نه ده، دا الله تعالی د رحمت یو خصوصي تحفه او یو انعام دی د امت لپاره. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تفصیلی روایت ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپل کتاب کې او دغه شانتي امام بیهقی او مسند د بازار کې د مختلفو محدثین یو روایت راوړې تفصیلی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما امت لا زما په امت کې چې کم روزدار دي صائم خلق ته روزي نسی، الله په دې روزو باندې د انسان له صبر کوي. نبی علیہ السلام دا فضائل بیانې د پاره دري چې یو درې مسلمان تداروجین ول آسان شي، ذکر یو سی فضیلت چې انسان ته معلوم شنو د طبيعت غکار آسان شي. یو سړی د شپې را خوب را پاسو او د تریوي چې راشه خړ کې لاندې کینه سحر پورې، بیا چې سحر رڼا ولګي نو تب بیا کور ته سي په دوا نړۍ زیاده پریشانی دا غم دی، خو کچا ترې دا وي چې دې د پاره د کینوم چې دلته کې را فصل لره شپې حیوانات راځي ترل تکینه او کله چې سحر رڼا ولګي نو تعالی وزت 3000 روپۍ درې شوګری درکم، نو د بیا پسړه کې خوشحالي راشي او خفګان لاړ شي، د باندې بیا ساره پورې دا شوګره کول دا آسان شي، او د باندې بیا دا بوج نه. رسول الله مبارک د روزدارو ته په رنگ رنگ طریقې سره فضایل دا خولې دي چې روزدارو سراسر د خدای مزید غره روزه کې د الله د نعمتونو راغونډول او د ثوابونو راغونډول او بهترینه مقرره. نو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوتیت امتی 5 خصال، زما امت ته چې کوم دینو 15 سيزونه الله ورکړي خصوصي طریقې سره فی رمضان، په دې رمضان مبارک کې او 15 انعام الله تعالی په خصوصیت سره زما امت لور کړی دي. هغه امت هغه مخکینو امتونو ته دا خصوصي نعمتونه او دا سيزونه چې کم دینو دا نو میلاو شوي، ذکر رسول الله مبارک فرمایل لم توتهن امه قبلهم، زما د امت نمخ کې را چاته نو میلاو شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس بیان کوي چې دا 15
نعمتونه دې روزدار صائمینو ته الله ورکوي په رمضان کې را کم دي. نو نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړ خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. 13 جمعه باندې یو روایت کې را خبر ذکر شوی. نمبر 1 انعامدار خلوف فم الصائم، د دې روزدار د خولې کومه بدبوئی چې د دې روزدار د خولې نه راوځي ذکر د معده خالی شوی د خولې نه بدبوئی راوته. نو اطيب عند الله من ريح المسك دا د الله په نسبت د مشکره خوشبوئی نه زیات ډېر زیاته محبوبه ده. ځکه په دې روزې سره دا انسان چې کم دی نو د الله معشوق وګرځي، الله ته ورنږدې شي او عاشق د معشوق د بدن بدبویم چې کم دی نو دا خوښوي. نو الله ته چې کم دی د دې روزدار د خولې د بدبویم چې کم دی نو دا ډېره زیاته محبوبه ده. دویم نمبر سیز چې الله دې روزدار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی له ورکړی دی هغه دا ده چې وتستغفر لهم الحیتان. هر یو سی دریس روزدار د پاره دعاګان استغفار کوي. تر دې پورې نبی علیہ السلام فرمایل الحیتان سمندر کې میان هم د دې روزدار د پاره استغفار کوي او دا تر کم وخت پورې استغفار کوي حتی یفطروا تر دې پورې چې د روزه ماته کی. روزه ماته را ټیمه پورې د سمندر میان دا دې روزدار له استغفار کوي. وستاسو لږ سوچ وکړئ چې دا څومره لوی انعام دی. چا د یو ډن میان نه شمارلی، چا د یو سین میان نه شمارلی، بیا چې کوم دی نو دنیا کې څومره میان دي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزدارو د پاره استغفار کوي. دویم نمبر خصوصي انعام دی امت روزدارو له الله په رمضان کې دا ورکوي، مخکینو اممو له الله نه ورکړي. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. الله روزانه چې کوم دی د دې روزدار د پاره جنت مزین کوي او ښایسته کوي. تاسو کتلی دي چې کله یو کور له سړی واده راوړي نو د دغه ناوې د پاره د دې بهر میلمه د پاره دا کور د میاشتو نه مخکې مزین کیږي. یا مخکې دور کې به یو کس حج لاړ نو خلکو به دا لارې کوڅې راسې مزینې کړي، دروازې به قایم کړي چې برې باندې به یو حاجي راځي. همدغه شانتې دا روزدار دی لا ژوندی جنت ته نه دی تللی، خو الله روزانه جنت سجاوی چې دی له زما یو جنتي را روان دی چې هغه په دنیا کې زما د یرې نه خراس خاک هر سره په ځان باندې چې کم دی نو دا بند کړو. او څلورم نمبر او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ثم یقول کله چې را جنت الله چې کم دی نو مزین کې او ښایسته کې د دې روزدار دپاره نو بیا الله جنت ته وایي یوشک عبادی الصالحون قریبه ده چې زما نیکان بندګان چې کم دی ایلقوا عنهم مؤنه د خپل ځان نه د دنیا مشقتونه وغورځئ، د ځان نه د دنیا تکالیف او بوجونه وغورځئ او ستا خواله چې کم دی نو جنت ته راشي ویسیرو الیک ستا خواله چې دی نو ان قریبه ده چې راشي. او بل نمبر څلورم انعام چې دی امت ته الله تعالی په دې روژه کې چې کم دی نو دا ورکړی دی وتصفر فیه مردة الشیاطین. نبی علیہ السلام فرمایل پرې کې سرکش شیطانان دا وتړلی شي، سمندر کې ورواچولی شي. انشاءالله مخکې روایت روان دی الله جبرائیل علیہ السلام ته جبرائیل یوه ستاړې وټیره د یو لاس خپو کې زنځیران ورواچوه زما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتي روژې چې دی نو دا خرابې نه کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل فلا یخلصو فی الی ما کان یخلصو الی فی غیره. دیو هغه شرارتونو ته شیطان نشي وررسېدی په رمضان کې کومو شرارتونو ته چې دا مخکې د رمضان نه چې دی نو دا وررسېدل. او بیا پنځم نمبر انعام د دې امت دپاره چې کوم دی د صایمین او روژهدارو دپاره د الله رسول فرمیل ویغفر لهم فی آخر لیله. د دې میاشتې په آخرنۍ شپه باندې د دې انسان مغفرت چې دی نو دا وکړی شي، د مکمل طور باندې وبخلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابو تپوس وکړه قیله یا رسول الله اے د الله رسوله اهی لیلة القدر د دې خلکو مغفرت چې پکې نو دا د لیلة القدر شپه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل نه لیلة القدر شپه نه ده بلکې هره چې د دې رمضان آخرنۍ شپه الله دا امت ټول بخي. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قاعده کلیه بیان کړه. قال رسول الله مبارک فرمیل الله لیلة القدر شپه دغه نه ده چې د دې تمام روژهدارو مغفرت وشي ولكن العامل انما يوفى اجره. لیکن یو مزدور دی دا مزدور چې کله یو
عمل او یو کار له خلک راولي او د خپل عمل چې نو دا پوره کی نو انما یوفا اجره دله چې کم دی نو پوره بیا دیاړي ورکړی کی مزدوري ورکړی کی اذا قضا عمله کله چې خپل عمل سر ته ورسوي همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر امت باندې الله یو عمل یو ډیوټي ښودې وه چې دا د سحر نه ماښامه پورې روژې د شپې چې کم دی نو قیام د عبادت دی او د مسلمان په صحیح طریقې سره هم هغه ډیوټي خپله سر ته ورسوله الله چې کم دی نو دله دا 15 انعامه خصوصي طریقې سره چې کم دی نو دا ورکړل نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فضیل ځکه بیانوي چې زما امتي خو په سوچ سمج سره دا روژه چې نو دا تیره کړي دا د عباداتو راسیزل اسینه چې ردنه د غفلت په خوب باندې چې نو دا تیر شي نو رسول الله مبارک قدم قدم سره د صحابه او د امت چې کم دی هغه رهنمایي کړې ده چې را میاشت تاسو نه عبث تیره نه شي ذکر دی یو لمحه یو سکند انتهایی قیمتي دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل روایت تفصیلی امام بیهقی رحمت الله علیه او دغه شان د نور محدثینو دا روایت را نقل کړی د اوږد روایت دی هغه کې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د روژې خاکه صحابو ته او د امت تراخ کوله چې ګورې دا لویه خوش قسمتي ده چې الله انسان له دومره زندګي ورکي او د ده په زندګي او ژوند باندې په حالت د صحت کې الله تعالی دا قیمتي میاشت راولي او دی پکې عبادت وکړي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی راوي دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا كان اول ليله من رمضان کله چې رمضان مبارک اولنې شپه راشي اولنې شپه الله سچل وکړي د امت او انسانیت لپاره فتحت ابواب السما الله د اسمان دروازې پلان زیخا چې رحمتونه هر ټیم پر انسان باندې راوريږي د الله رحمتونه د باران په شان تراسي راوريږي نو د اسمان دروازې مکمل تور باندې پلانستې شي فلا یغلق منها باب د دین یو دروازه بیا هم بندیږي نه داسې کولا یو مفتوحي چې کم دی نو لګیایي حتی یکون آخر لیلة من رمضان تر دې پورې چې رمضان مبارک اخرنۍ شپه راشي د اول شپې نه والا تر اخر شپې پورې الله د رمضان مبارک پرې غونډه میاشت کې د اسمان دروازې مکمل طور باندې سپړې دي چې د الله رحمتونه د دینه په ښکته باندې راوريږي او بیا د الله رسول مخکې وفرمیل وليس عبد مؤمن یصلی فی لیلة فیها یو مسلمان یو مومن بنده هغه د دې رمضان مبارک په شپو کې چې کم دی نو عبادت کوي الا كتب الله له الله دی انسان للیکي سور للیکي دا الله رسول عجیبه خبرو فرمایله 1500 حسنه بكل سجده په یو سجده باندې چې کم دی نو 1500 نیکی الله دی انسان چې کم دی نو دا لیکي نو په یو سجده باندې 1500 نیکی چې د انسان د پاره الله په یو سجده باندې لیکي فرایض ته وباسا دغه شانتی ویتر ته وباسا سیب راش خپل تراو شلو رکعات لا تعالی په یو سجده باندې 1500 نیکی دا چې تا د کلمې ملاویږي دا 6000 چې کم دی نو تا نیکی راوند کړي 6000 نیکی صرف په تراو باندې تا ته چې کم دی نو میلاو شي نو چې شپږ زره تا ته صرف پرې دغه تراو باندې چې را سنت دی پرې باندې میلاو شي نور فرایض چې کم دی نو هغه پسې والا نوافل چې کم دی نو هغه پسې والا رسول الله مبارک امت ته خبره بالکل واضح کړه چې قیمتي میاشته نو یو سجده باندې تعالی 1500 نیکی لیکل کی دا الله رسول صرف دغه خبره ده کنه مزید پس نور خوري سور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وبنا له بیتا فی الجنه دی انسان د پاره په جنت کې او کور الله تیار کی وسمنګ سوچ کو چې کور خلق د خخت نه جوړي یا د بلاک او د غټی نه جوړي دا الله رسول فرمایل نه می یاقوتة حمراء دار سرو یاقوتنا الله تعالی چې نو دا تیار کی او بیا رغه سره سره چې کم دی لها 60000 باب دا الله رسول دا هغه کور چې کم دی نو کیفیت بیان ک چې دا کور به یو کمره دونی دا بدري سلور کمرې نه مسلمانا کور ته چې نه یو دروازه لګېدلی یو دروازه باندې دنن حلس کوټي او کمري د دې د دروازو نه اندازه ولګو چې دا به څومره لوی کوري د دې سرو یاقوتونه چې جوړ دی لها 60000 باب د دې لپاره چې کم دی لها 60000 باب د دې وجه کم دی نو 70000 دروازې پرې باندې لګېدلی 60000 دروازې پرې باندې لګېدلی او بیا د یوې دروازې دا به نږدې هم نه لکل باب منها قصر هرې دروازې ته به مخکې یو محل لګېدلی یو بلډینګ به لګېدلی من ذهب د سرو زرونو به دا جوړي موشح بیاقوتة حمراء سرو یاقوتو سره به د دې
تزیین چې کوم دی نو شی مزین شی وی سجاو شی وی او بیا د الله رسول مخکې وفرمیل فاذا صام اول یوم من رمضان کله چې دا روجهدار د نبی علیه الصلاة والسلام دا امتی دا د رمضان مبارک اولنۍ ورځ روجه ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه الله دری انسان دری مسلمان مخکینی صغیر ټول ګناونه معاف کی دا رقم ګناونه معاف کی الی مثل ذلک اليوم من شهر رمضان د بل میاشتې ردی ورځې نواله د دې میاشتې ردی ورځې پورې چې د دنه څومره صغیر ګناونه شوي دي الله دې مسلمان ته معاف کی او دغه شان دې کم دی الله رسول مخکې مزید انعامات فرمای چې دې روجهدار له الله سور کوي واستغفر له كل يوم 70,000 ملک د دې لپاره چې کم دی 70,000 فرشتې روزانه استغفار وي شاته روایت کې خبره ذکر شو چې د دې لپاره استغفار د دریاب میان چې کم دی نو کوي دلته کې اسمان فرشتې ور لهم کوي وزدار 60 نه 60 پورې دا استغفار کوي ګنټنی ما یا پاوشل منټنا من صلاه الغدات د سحر د مزن رواله الی ان توارا بالحجاب تر دې پورې چې نور په پردو کې پناشه او پړشي نور پیوزي د ماخامه پوري او بیا دغه نه اخواد الله رسول فرمایل وکانه له بكل سجده درې مسلمان مؤمن روزدار د پاره په هر سجده باندې یسجرها فی شهر رمضان بلیل او نهار چې کوم سجده د شپې لګي او کله ورځې لګي د دې رمضان مبارک په میاشت کې په دې باندې خدای پاک څور کوي التګي برو فرمایل چې په یو سجده باندې 1500 نه کوي دلته مزید انعامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانې چې په دې باندې شجره داس یو ونه خدای پاک دله تحفه کې کم دین ورکی یسیر راکب فی ظلها چې یو سواری چې په سورلې باندې سوري درې پرې سوري باندې راسي سفر کوي نو دې څومره سفر کولای شي 500 عام 500 سال چې کم دینو درې پرې سوري باندې راسي راتاوي دیش نو رسول الله مبارک امت چې کم دینو قدم په قدم باندې پوکه چې دا یو بهترین میاشت د غفلت په خوب کې چې کم دینو ستانه داو نوزي اسنه مسلمانه په پردي غیبت او دروغ کې په پالتو خوب کې او دغه شان دي کم دینو عبس ګرځېدو را ګرځېدو کې دا قیمتي میاشت تر خپل لاسونه چې کم دینو داونه باسي نو پرې وجه باندې الله دا یو بهترین میاشت منګ او تاسو له تحفه کې را کړی را او پرې یو مسلمان مومن چې کم دینو دا شکر وباسي چې خدای ډیر خلق پر اوس کال بدل تکیو سکال نشته ختم دي دریو زړه بداوړي چې موږ رمضان یو 2 رکعات نفل ادا کو نه بشي ادا کوله دیو بداو چې رمضان کې صدقې ورکو نه بشي ورکوله تلی د خپل اختیار خبره وتی را دیو بداو چې موږ رمضان مبارک کې دعاګانې غواړو نه بشي غوښته ذکر الله رسول چې کم دی د روایت ذخیره بالکل ډکره چې رمضان مبارک قدم په قدم باندې رهنمایي دا د امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی را یو اوږد تفصیلی روایت ته هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان دا اول نواله تر اخیره پورې مکمل خاکه چیرې نو دا راخو دی را او بیا هغه سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو سی فضایل چې کم دینو دا بیان کړی دي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترز ویره د یو تفصیلی روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول دیوی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل رسول الله مبارک او فرمایل ان الجنه لتنجد دا جنت چې کوم دینو دی له خوشبوئی ورکړی کیږي دا د روزدار د پاره سجاوي خوشبوئی ول ورکړی کی وتزینو او دا جنت مزین کی خیسته کیږي دا الله رسول د کم ټیم نه د کم ټیم پورې من الحول الى الحول د یو کال نواله تر بل کال پورې د کال د اول نواله تر اخیره پورې دا د دې روزدار د پاره دی له خوشبوئی ورکړی کی دا د روزدار د پاره مزین کیږي هم ولل دخول شهر رمضان د رمضان مبارک د میاشت د داخلي دو د پاره او بیا فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان دا الله رسول فرمایل کله چې د دې میاشت رمضان مبارک دا رمضان د خدای شان دی روزې میاشت دوی کله چې رمضان مبارک اولنۍ دا ورځ راشي نو حبت ريح من تحت العرش د عرش د لاندې او قسم هوا چې کم دینو دا وچلیږي یقال له المثيره دا الله رسول فرمایل هغه هوا ته مثیره نو ورکړې شوی دا د عرش د لاندې چې کم دینو داسي وچلیږي را وچلیږي او فتصفق ورق اشجار الجنان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د جنت دونه د پاڼې دی بل سره داسې ټکراو شي درې هوا په وجه باندې وحلق المصارع دغه شان د جنت د دروازو کونډې او هغه کړۍ چې کم دی را دی بل سره داسې ټکراو شي
او د دین واجبه غونته کې आवाज راوځي نبی علیہ السلام فرمای فیسمع لذلك الطنین د دین یو خپل مزیدار आवाज درې پاڼو د دې ټکراونه درې کونډو درې زنجیرانو د دې ټکراونه راوځي او لم يسمع سامعون احسن منه چرته کې اوریدونکو به داسې आवाज د دې نه مخکې مزیدار आवाज نه اورېدلی نو چې کله دا आवाज داسې شروع شي کله چې आवाज شروع شي داسې نو د الله رسول فرمایل فتبرز الحور العين درې आवाज سره چې کوم دی نو د جنت دا حورې بهر ته راوځي حتی یقفنا بین شرف الجنه د جنت چې کومې بنګلې دي بلډینګونه دي د هغې په منځ کې را حورې چې کوم دی نو داسې ودرېږي فینادینا او دا اوازونه شروع کی چې د دغې پاڼو د دې اواز سره دا بهر ته راوتې د جنت د بلډینګونو په منځ کې راودرېدې نو فینادینا د جنت دا حورې چې کوم دی نو اواز کوي چې هل من خاطب الی الله داسې څوک شته چې د الله په دربار کې موږ له د نکاح پیغام راکړي فیزوجه چې الله چې کوم دی نو زموږ سره جوړه کړي دا څوک شته نکاح کولو والا چې موږ له د نکاح پیغام راکړي او ثم یقولن الحور العين بیا دا حورې پرې باندې نه پوه چې دا دومره بهترینه ورځ دا څه ورځ ده چې د جنت درې پاڼو نه داسې اواز راوت درې دروازو د حلقو نه داسې اواز چې کوم دی نو راوت نو ثم یقولن الحور العين بیا را حورې د جنت چې کوم دی دا تپوس کوي د رضوان نه د جنت د څوکیدار نه یا رضوان الجنه ای د جنت څوکیداره ما هذه الليله دا څنګه شپه ده د څه شپه ده دا چې کوم دی چې را دومره بهترین درې ونه د پاڼو نه اواز هم راوځي دومره یو بهترینه هوا هم چې کوم دی نو دا چلیږي نو دا داروغه درې جنت دا رضوان چې کوم دی کوم چې څوکیدار دی فیجیبهن بالتلبیه لبیک کوئی جواب ورله چې کوم دی نو دا ورکوي او ثم یقول بیا وی هذه اول لیله من شهر رمضان تاسو سره جنت حورو پته نشته دا د رمضان مبارک اولنې شپه ده نو پرې وجه باندې چې کله د رمضان مبارک اولنې شپه ده نو فتحت ابواب الجنه للصائمین من امت محمد صلی الله علیه وسلم الله چې کوم دی د جنت دروازې نن وس پړ دی د جنت د اسمان دروازې کولاوې کړې شوې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت د روژهدارو دپاره او بیا چې کوم دی قال رسول الله مبارک فرمایل ويقول الله عز وجل الله چې کوم دی نو فرمایي یا رضوان اے رضوان د جنت څوکیداره افتح ابواب الجنان الله د جنت دروازې پړانه ز کولاوي کا د جنت دروازې مکمل طور باندې وس پړه ویا مالک او الله مالک توي مالک دار جهنم څوکیدار او داروغا توي اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت احمد صلی الله علیه وسلم الله چې کوم دی د جهنم څوکیدار توي الله د جهنم دروازې بند کا د جهنم دروازې بند کا د امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل توي جبرائیل استام یو ډیوټی را ویا جبرائیل اے جبرائیل اهبط الى الارض الاسمکی طرف ته چې کوم دی نو ورکوشه فسفد مردة الشیاطین پر اسمکه چې کوم سرکش شیطانان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د روزدار روزي بچرینو دا خرابوي رنگ رنگ وسوسې بوره چې ال دا وتړه او دغه شانتی وغلهم بالاغلال ال زنجیرانو سره دا چرینو دا وتړه او ثم اقذفهم او بیا دی ورواچو فی البحار په سمندرونو کې حتی لا یفسد علی امت محمد حبیبی صلی الله علیه وسلم صيامهم چې زماره حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت روزي چې کوم دینو دا خرابی نه کی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل اوګه تفصیلی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې کې رنگ رنگ فضائل بیانې قدم قدم باندې روزدار چې کوم ادا کی دغه فضائل بیانې چې زما امتی پرې باندې خبر شي چې دا معمولی تحفه ګره رب تعالی نه درکړي دا ډېر عظیمه تحفه مسلمان سوچ سمجھ سره به دا میاشت تیرې ويقول الله عز وجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی چې کوم دینو فرمای فی کل لیلۃ من شهر رمضان په هر شپه د رمضان مبارک کې الله فرمای لمنادنی आवाज کون کیتا یو پرشتي ته ویلاړ شه आवाजونه وکا دا پرشته چې کوم دی ینادی 3 مرات درې پیری چې کوم دی نو هر شپه دا आवाज کوي درې پیری د الله د طرفه پرشته आवाज کوي هل من سائل آیا څوک سوال کون کې شته څوک غوښتون کې شته فاوتیه السؤله چې دل سوال چې کوم دی نو ورکړی شي صد غوښتلی دی هغه ول ورکړی شي څوک ضرورتمند نشته څوک نشته چې د رب نه سوال وکړي هل من تائب آیا څوک توبه کون کې شته چې ګناه کړي او پرې باندې توبه وباسي فاتوب علیه
چې زه د توبه چې کوم دی نو قبوله کړم څوک پکې ګناهګار نشته چې راپاسي د پښمني پرې ټیم باندې رب ته توبه وباسي د الله رحمت لاندینی اسمان ته راغلی فرشته د آواز کوي دریم نمبر آواز فرشته را کوي هل من مستغفر آیا څوک بخښنې غوښتو والا شته فاغفر له چې زه هغه ته چې کوم دی هغه معافي وکړم د هغه ګناهونه چې کوم دی نو دا معاف کړم او دغه شانتې څوک دی من یقرض الملئیه څوک دی چې راسې یو سخي او غني ذات له چې کوم دی نو قرض ورکړي غیر العدوم چې دی مفلس نه دی غریب نه دی ستا قرضه به تاله په بهترینې طریقې سره ادا کوي مطلب دا دی چې روژه کې چې کوم دی نو صدقې د غریب سره همدردي چې کوم دی نو څوک دی چې وکړي چې زه مفلس ذات نه یم زه به دله بدله د دې اعلی دنیا او آخرت کې چې کوم دی نو دا ورکوم والوفي غیر الظلوم او داسې ذات دی چې دی پوره پوره بدله ورکوي دی په هغې کې کمی چې کوم دی نو نه کوي قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې چې کوم دی نو فرمیل ولله عز وجل فی کل یوم من شهر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار دا الله د پاره چې کوم دی د هر ورځې په آخر کې چې انسان کله روژه ماتي 10 لاک داسې کسان چې د جهنم نه الله رهایی ورکي د دوزخ نه الله رهایی ورکي او دا هغه خلک چې کلهم قد استوجبوا النار دا ټول هغه خلک ته چې د جهنم اور پر یو باندې واجب شو دا دوزخیانو د دوزخ اډر پر یو باندې ختلو 10 لاک کسان الله د هر ورځې د روژه ماتي په ټیم کې په دې روژه کې چې کوم دی نو دا معاف کوي او بیا فإن كان آخر یوم من شهر رمضان کله چې رمضان مبارک اخرنی شپه راشي و 10 لاک الله روزانه معاف کړو بیا چې کله اخرنی شي آتق الله فی ذلک اليوم بقدر ما آتق من اول الشهر الى آخره الله چې په هر شپه 10 څومره معاف کړو اخرنی باندې د غونډې میاشتې په ماښامونو باندې چې څومره معاف کړو درې په مقدار باندې الله په اخرنی هغه شپه باندې چې کم دی نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان د جهنم نه راخلاص کی او د جنت د تلو چې کم دی نو مستحق دا وګرځي او بیا د الله رسول مخکې فرمایل چې کله و ان كانت الليله القدر کله چې لیلۃ القدر شپه راشي یعنی کوم شپه د پاره چې تاسو اخر کې لس شپو کې اعتکاف په نیت باندې کینې لس ورځې او شپو کې هغه شپه تاسو شوګیروي یامر الله عز وجل جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام الله جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته حکم کوي فیهبط فی کبکبه من الملائکه دا الله رسول فرمایل جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د اسمان نظم کی طرح کوشي فی کبکبه من الملائکه د پرشتو د غټ لخر سره و ما هم لواء احذر د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا غسر او شنغون ته کې جنډي او فیرکز اللواء علی ظهر الکعبه د کعبه په ملا باندې چې کم دی هغه شنه جنډه د پاسه خخه کی وله 100 جناح درې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سل وزری دي خود 2 وزری دی په عام ورځو کې ګوره نه خوريخه مینا جناحتان یو 2 وزری داسری چې لا ينشرهما الا فی تلک الليله په دغه شپه باندې خوري په ول شپه باندې نه خوري نو چې کله جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سمکه ترا کو شو شنه جنډه په خانه کاوره پاسه ودرولا لوی لخر د پرشتو ور سره دی فینشرهما فی تلک الليله نو دا دوانه وزری په دغه شپه باندې چې کم دی نو داسې خوري کی نو فیجاوزان المشرق الى المغرب د دوانه وزری د مشرق او د مغرب پورې مکمل تجاوز کی د علاقه دریا پر وزرو کې راون غاړي او فیحس جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام الملائکه فی هذه الليله دغه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام پرشتو له ترغیب ورکی هدایت ورته بیان کی پرشپه کې چې کم دین استاد سکار دی نه دا خوري کی راسي فیسلمون علی کل قائم دا پرشتي په هر ولاړ باندې وقائد و مصلین په ناس باندې منګزار باندې سلام کوي څوک پرشپه کې ولاړ دی د منست ولاړ دی عبادت ته ولاړ دی ناس ته عبادت کوي منست کم دینو دی کوي ذکر اسکار کې بل عمل کوي دا پرشته پر شپه باندې پریو باندې سلام کوي والذاکر او دغه شان ذکر کون کې پری باندې سلام کوي ويصافحونهم دا الله رسول فرمایل دریو سره مصافحه کوي لاس ور سره چرینو دا میلاوي او يؤمنون علی دعائهم دریو په دعاګانو باندې امین وای حتی یطلع الفجر تر دې پورې سحر چې کندینو راوخیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان پورا نقشه چې کندینو راخ کودا امت ته بیان کړه امتی قدم په قدم باندې وخیال کې زبردست میاشت سینه د غفلت شکار نشي بیا چې کله سحر شي فاذا طلع الفجر کله چې سحر کله راوخته ینادي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکي आवाज وکي معاشر الملائکه اے د پرشتو ټولګیا الرحیل الرحیل زه رحلت کوي کوچ کوي اسمان طرف ته خېږي فیقولون یا جبرائیل پرشتي د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي اے جبرائیل
فما صنع الله في حوائج المؤمنین من امت احمد صلی الله علیه وسلم الله چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د ضرورتمند په باره کې هغه سو فرمایل څه فیصله وکړه فیقول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نظر الله الیہم فی هذه الليله الله د خپل رحمت نظر چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته پرېښ پګه چې کوم دی وکړه فافعنهم وی بخل وغفر لهم معافی ورته وکړه الا اربع سلور کسان الله معاف هم نکړل او سلور کسانو ته معافی هم چې کوم دی نه ونکړه وی نه بخل پرشتیاریا نشي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د سلور کسانو استثناء وکړه غور سره واوري دا سلور خبره او چرته په مونږ کې نشته اسینه چې ردی قیمتي میاشته د نعمتونو چرته مونږه محروم نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جبرائیل وی سلور کسان دا مستثنا دي مغفرت او د بخنینا فقلنا یا رسول الله من هم صحابه مونږه د الله رسوله جبرائیل کم خلق یاد کړو دا سلور قسمه کم خلق دی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الرجل مدمن یو هغه سړی دی مدمن خمر چې دا همیشه لپاره شراب سکي د شراب عادي دی د شراب عادت دی نه پریدي نه تره کوي نو رجل مدمن خمر یو هغه سړی چې عادي شراب خور دی شراب سکي دویم نمبر هغه کس دی چې پرې شپه د لیلة القدر باندې د مغفرت ونشي معافي ونشي وعاق لوالدیه دویم هغه بچی دی چې خپل مور و پلار نافرمانی دریم نمبر وقاطع الرحم دریم هغه کس دی چې خپل ولی او رشتہ داری چې کم دی نو دا پرې کوي څلورم نمبر و مشاهل کس دی مشاهین معنی د کینور کم چې کینی خلکو ته سادي په زړه کې بغضونه ساتي صحابه د مشاهین ټکی په معنا باندې پوه نشول نو قلنا یا رسول الله صحابه وی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای منګه تاسو کې اے الله رسول مل مشاهل دا مشاهین پرې کې څوک دی شرابیو منګه پیژنو د والدینو نافرمانو پیژنو صله رحمی او خپل ولی پرې کې داوم پیژنو دا مشاهین څوک دی قال هو المصارم نبی علیہ السلام فرمایل دا مصارم دی ته ولې شي چې یو سړی چې کم دی نو د کینې د وجنا د بغض د وجنا د خلکو سره خپل تعلق چې کم دی نو دا قطع کې پرې کوي او بیا دغه نورستر الله رسول فرمایل فاذا كانت ليله الفطر کله چې بیا د رمضان مبارک میاش ختم شي او د وړو کې اختر شپه چې کله رااله نو سمیت تلک الليله ليله الجائزه اسمان کې دغه شپې ته چې کم دی نو ليله الجائزه وي د انعام ورکول شپه ماشومان مدرسې ته او سکول ته لاړ شي دیو ټول کال مهنت وکي امتحان چې کم دی نو ورکی ممتحن اعلی نمبر ورکی کم ماشوم اعلی راغلی دی اول دویم دریم راغلی دی دا غو د پاره چې کم دی یو ورځ منتخب کې والدین راوغاړي خلک راوفته شو په هغه ورځ ور لبیا انعام ورکي مسلمان ځان کړهولې سهار وختي پاسېدل یو بل سره تلاوت کې هم چې کم دی مقابله لکه ماشومان کلاس کې مقابله کوي نوافل کې هم مقابله ذکر او اذکار کې هم مقابله خوب کې نه غره د دې وجه نه چې کم دی الله د اختر په شپه باندې چې کم دی نو بیا انعام ورکي نو دې ته ليله الجائزه وي نو فاذا كانت غداة الفطر بیا چې کله د وړو کې اختر سوا شو بعث الله عز وجل الملائکه فی کل بلاد الله تمام خارونو ته پرشتي را اسمان نه راکوزي کی نو فیهبطون الی الارض پرشتي کده زمکی طرف ته چې کله راکوزي شي نو فیقومون علی افواه السکک د تمام کوسو په خلو سرونه کې چې کم دین ودرېږي فینادون بصوت پداسي आवाज سره د الله رسول فرمای چې आवाज کوي یسمع من خلق الله عز وجل الا الجن والانس د انسان او د جناتو نه علاوه تمام مخلوقات درې پرشتو د आवाज اوري و پرشتي سوې فیقولون عجب اعلان پرشتي کې ګوره فیقولون هغه پرشتي و یا امه محمد صلی الله علیه وسلم اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امته اخرجوا الى رب الكريم یوت الجزیلا لارشید هغه سخی او کریم ذات طرف ته او زیدګاه تر اختر منس طرف ته یوت الجزیلا چډیر زیات سور کولو والا دی و یا فان العظیم لولو جرمونه چې کم دینو دا معاف کړي هغه ذات طرف ته چې کم دینو دا اوسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاذا برزوا الى مصلاهم خلق چې مصلا عیدګاه طرف ته چې کم دینو کله راوځي مصلا عیدګاه د دې نه پته ولګره سنت طریقه دار چې په هر علاقه کې به یو عیدګاه خلق به پای کې اختر منځونه کوي بلا وجه نه چې کم دینو جمعات کې اختر منځ کول علما لیکلي دا مکروه لري
کړي په غیر د ضرورت د وجه نه. ها نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې کړه شدید بارانو رسول الله مبارک اعلان وکړ باران د وجه نه با موږ نن چې کم دی نو جمعات کې مونځ کوو. نو مسلمان او زموږ علاقې کې خلک ورې د دې نه غافل دي. یو جنازګاه یو عیدګاه بار کې خبرې پورې خبر رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فرشتي چې کم دی نو دا وایي چې فیضا برزو الی مصلاهم نبی علیہ السلام فرمایل کله چې خلق عیدګاه طرف تراوزی یقول الله عز وجل للملائکه الله فرشتو ته فرمای اے فرشتو دارا توي تاسو نه تپوس کول غواړم دا الله رسول ته د بس تپوس کې ما جزاء الاجیر د هغه مزدور چې کم دینو مزدوری سره اذا عمل عمله چې یو سړی راوسته او کار د پاره په یو کار ولګو هغه خپل کار سر ته چې کم دینو دا ورسو دا مزدور بدله سره داغه مزدوری سره نو قال نبی علیہ السلام فرمایل فتقول الملائکه فرشتي ورته وی په جواب کې الہنا اے زمونږ معبودا وسیدنا اے زمونږ مالکا جزاؤه ان توفيه اجره داغه بدلوم دار چې راغه کم دیاړي رقم حق تی هغه ولا پورا ورکړي شي بس دار هغه بدللا. قال الله فرمایل چې ما کسان لګولې په روزو باندې ما کسان لګولې په قیام الليل باندې ما په عبادت او ذکر باندې کسان لګولې. فیقول الله فرمای فإني أشهدكم یا ملائکتی اے فرشتو زنن تاسو گوا کو مدل تکي انی قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان ما د دیو د رمضان مبارک د روزو ثواب چې کم دین وګرځو و قیامه او د دیو د تراو چې کم دین ثواب می وګرځو رب س ثواب دی وګرځو رضای و مغفرتی خپل رضا ورله پاغي بدله کې ورکړه خپل بخنه مې ورله ورکړه. دا الله تعالی یو عظیم اعلان دوړو کې اختر پورس باندې چې کم دینو دا وکي او یقول او بیا و یا عبادی اے زما بندگانو روزه خو تاسو ونوي تراوی تاسو وکړي تاسو ذکرونه وکړل ما چې کم سيونه من کړو دا غې نه تاسو من شوي نن تاسو را ل عیدګاه ته نن تاسو خوشحالي مناوهي زو تاسو لهم خوشحالي در کوم خفغان له نور کوم سلونی زمانه پر عیدګاه کې نن اوغاړي دا اختر پر ورځ زمانو غړي فوعزتي زما خپل عزت قسم وجلالي زما عظیم شان قسم لا تسالون اليوم شيئا في جمعكم لاخرتكم الا اعطيتكم نن چې ردی عیدګاه پرې اختر درې مون د پس تاسو دلته کې پرې جمع کې زمانہ د اخرت په باره کې سوم غواړي هغه به در کوم. ها کله کله تاسو دنیا غواړي هغه تاسو لپاره غوړي خنۍ کله کله یو انسان ماشوم کله کله چړه غواړي ماشوم کله کله سکروټ غواړي مور ولا بل څه سمسي پلاس کې ورکی راغ چړې نه چې کم دین واړی نو کتا سره اخرت باره کې سغواړي اخرت خو سراسر خیر دی هغه بز در کوم ولا لدنیاکم الا نظرت لكم دنیا په باره کې چرانه سغواړي هغه ته بګورم کبه کې مصلحت او استاد خیر او دربې کم کنه دا غي بدله کې وبل شي در کم فوعزتي زماره عزت قسم لا استرن علیکم اثراتکم ما راقبتمونی سو پر جتاو زما خیال ساتي زما په حکم روزه نه سي زما په حکم عبادت کوي زما په حکم لګاو تند برداشت کوي زما په حکم سترګي او جبه چې کم دینو محفوظ ساتي سو پوری زما خیال ساتي لا استرن علیکم اثراتکم زبستاسو په ګناونو باندې پردې دراچوم زبون تاسو خیال ساتم وعزتي وجلالي زما د عزت او زما د لو شان قسم لا اخزینکم زب تاسو چې کم دینو نرسواکم ولا افزحکم بین اصحاب الحدود د مجرمینو په مخ کې وتاو ذلیلکم همنا وانصرفوا مغفورا لكم زما او بخلې وز دریدګان چې کم دینو کورونو ته واپس لاړ شي ما تاسو مغفرت چې کم دینو دا نصیب کا او دغه شان د قرأ ارضیتمونی تاسو زه خوشاله کړم ورضیت عنکم زستاسو نه چې کم دینو خوشاله شوم وز پرشتي ولاړې دي درې کوسو کې ولاړې دي عیدګاه سره ولاړې دي نو فتفرح الملائکه دا الله رسول فرمایل دا پرشتي خوشالیانه وکي وتستبشروا یوم الذی ورکی بما یوت الله عز وجل هذه الامه د امت لچ الله سور کل پرې باندې پرشته زګر پرشتو زلون پاک د حسد نه لري کینی نه لري چې د امت الله دومره سور کل اذا افطروا من شهر رمضان کله چې رمضان مبارک د میاشتې نو ورسته چې کم دی وروړو کې اختر په ورځ باندې دا روزدار چې کم دی نو افطار اکبر وکي روزه چې کم دی نو دا ماتګي نو دا رسول الله مبارک درې غونډې میاشتې نقشه راخورا داغه فضایل چې کم دی نو هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړل صرف دې لپاره چې زما امت ته پته ولګي الله پتا څومره لوی احسان کړي او د احسان الله دا کړي چې تعالی ایمان در نصیب کړي او بیا احسان دا کړي تعالی زندگی درکړه او صحت درکړه او داغه د پاسه احسان دا وګ چې تعالی دروجو او د شپې د قیام الليل توفیق چې کم دینو دا درکړه بهر کې عبد رسول الله مبارک ډیر زیات روایت په باب کې الله دې موږ له امر کول توفیق راکړي
او الله دې قدم په قدم باندې زموږ مددګار او ناصر شي چې رمضان مبارک دا روژه په سوچ سمجھ سره زموږ نه را تېره شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.